عظیم معزز اساتذه کرام صاحبان او د دې سکول خوږو طالب علمانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو طالب علمانو نن په دې اسمبلی پروګرام کې د کم عنوان او د کم موضوع انتخاب شوه دی نو هغه عنوان او هغه موضوع کامیابی کی شرایط د کامیابی شرایط سدي انسان ته کامیابی په کم کارونو باندې ملاوي دي شي هغه اوصاف سدي چې دا غي په وجه باندې یو پرتا کامیابی او نجات دا ملاوي دي شي دا د نن لیکچر د نننی عنوان د نن ورځ د پاره موضوع مختص شوی ده. خوږو طالب علمانو ملګرو دا یو ژوندۍ حقیقت ته چې د انسان تعلق دا په دوه حیثیت باندې په دنیا کې موجود دی. یو حیثیت دا د انسان د انفرادي ژوند دی چې پای کې انسان انفرادي اعتبار سره ذاتی ژوند تیری او دویم حیثیت د انسان دا د اجتماعي ژوند په حواله باندې موجود دی چې انسان په معاشره کې اوسېږي دا یو فرد نه دی بلکې د مختلف افرادو مجموعه دا په یو علاقه کې ژوند تیری مختلف خلک راجمع کیږي دا په یو کور کې موجودي دا سي په یو کلی کې موجودي دا سي په یو علاقه کې موجودي دا سي په یو ملک او په یو وطن کې موجودي او دا سي په ټوله دنیا کې کسړې نظر واچي نو دا خبره معلومیږي چې په دې کې بشمار خلک دا په دنیا کې ژوند تیری نو په دې اعتبار سره د انسان حیثیت او د انسان حقیقت دا دی چې انسان د اجتماعي ژوند سره هم تعلق ساتي. دا دوانه موضوعګان او دوانه پهلوګان دا پیژندل دا انتهایی لازمي دي او انتهایی ضروري دي چې د انفرادي ژوند په اعتبار سره کامیابی ستویل کیږي او د اجتماعي ژوند په اعتبار سره هغه اوصاف او کارونه کم دي چې دای په وجبانه کامیابی دا یو پرته ملاو شي. خوږو طالب علمانو ملګرو په دې پوینټ بیس باندې چې خبره مونږ وکړو په اسانو الفاظو کې نو د انفرادي ژوند سره تعلق چې ساتي دا د پاره سلور اوصاف دا پیژندل دا د یو فرد لپاره د یو مسلمان لپاره لازمي او ضروری دي. هغه سلور اوصاف پای کې لومبنه سیز د اسلام صحیح پوهه ده چې انسان انفرادي اعتبار سره په اسلام باندې ځان پوهه کی ځان خبر کی او د اسلام نه خبر وي نو د اسلام د پوهې په بنیاد باندې دا انسان د کامیابی سره مخامخ کېدی شي. به حیثیت مسلمان دا د هر یو فرد ذمہ داری ګرځي چې هغه دونه علم حاصل کی دونه زده کړه وکي چې د پایبانې خپل مکمل ژوند د الله رب العالمین د احکاماتو او د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تعلیماتو پر رڼا کې تیر کی د پیغمبر مصطفی صلی الله علیه وسلم د سیرت پر رڼا کې تیر کی دا انسان کامیاب دی. د توي د اسلام په هم عام طور کا پرس کا سړی وګوري نو چې کله د اسلام صحیح علم د انسان سره موجود نه نو د نه چاته د دین خبره کولای شي نه چاته د دعوت خبره کولای شي نه چاته امر بالمعروف کولای شي او نه څوک د منکراتو نه منې کولای شي. خو چې کله د یو کس سره د اسلام صحیح پوهه موجودي د اسلام د اصول نه خبري د اسلام د کلیاتو نه خبري د اسلام د ټولو اجزاو نه خبري نو دغه انسان بیا د دعوت کار هم په صحیح انداز کولای شي د په خپل معاشره کې د معاشره د اصلاح لپاره په صحیح انداز باندې کار دا کولای شي. نو لومبنه سیز د انفرادي ژوند لپاره چې د هر یو فرد لپاره لازمي دي اجتماعي معاشره لپاره نام د هر یو فرد لپاره انفرادي تور علم حاصلول د اسلام صحیح پوهه حاصلول دا لازمي او ضروری دي. دویم سیز چې دا په انفرادي اوصافو کې د کامیابی لپاره لازمي شرط دی نو هغه ایمان دی. په اسلام باندې پخته ایمان چې کوم مونږ د اسلام خبره کو کومه کلمه مونږ ویلې ده د کم دین خبره کو د کم اسلامی نظام خبره کو نو په دې باندې بیا کلک ایمان په دې وجه باندې پکار دی چې کله د انسان په خپل رب باندې مکمل ایمان موجود نه وي نو دا کس چرته هم صحیح کار کولای نشي. خو چې کله د یو کس په خپل رب باندې ایمان موجودي د په دنیا کې چرته غلطي ونه کی د په دنیا کې چرته د ګناه کار ونه کی د په دنیا کې چرته کې د چا سره ظلم او زیاته دا به ونه کی د په دنیا کې چرته پردې مال دا به غصب نه کی د په چرته کې غلا ډاکا او رهزنی
دا به چرته هم په معاشره کې نه کوي ځکه د ده په دې خبره باندې ایمان موجود دی چې الله رب العالمین زما خالق ته زما مالک ته زما رازق ته زما سره حساب کوونکی ذات ته په دې وجه باندې کلک ایمان په اسلام باندې مکمل ایمان دا لازمي او ضروري څیز دی کله چې د انسان په خپل رب باندې ایمان موجودي نو د ایمان په وجه باندې د انسان زړه ته اطمینان ملاویږي د انسان سوچ دا مکمل وي د انسان په سوچ کې چرته کې سنقص چرته خامی چرته کې یو غلطۍ طرف ته آمادګي دا نه جوړیږي نو په دې وجه باندې دویم څیز چې دا د هر یو فرد لپاره لازمي او ضروري څیز دی نو دا کلک ایمان چې کم اسلام او کم دین خبره کو په دغه دین باندې په دغه اسلام باندې مکمل ایمان ساتل په دې باندې ځان مطمئن ساتل چې د انسانانو کامیابی د الله رب العالمین په نظام کې موجود ده د انسانانو نجات د الله رب العالمین په دین کې موجود دی د الله د دین نه علاوه د انسان کامیابی او د انسان نجات دا بل په هیڅ څیز کې دا نشته دی دریم څیز چې دا د هر یو فرد لپاره لازمي دی او ضروری دی چې دا د انفرادي ژوند لپاره لازمي څیز دی نو هغه دریم څیز دا سیرت او کردار جوړول چې د هر یو فرد کردار برابر شي د هر یو فرد دغه سیرت برابر شي هر یو انسان دغه د کم ظاهري بدن دی دا مکمل صحیح شي دغه بدن دا چرته په غلطو کې مبتلا نشي دې ته وایي سیرت او کردار دا سیرت او کردار دا دونه اهم څیز دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق زه الله تعالی د دې لپاره رالیږلی یم چې زه اخلاق دا تکمیل ته ورسوم د انسانانو کردار جوړ کم د انسانانو اخلاق دا زه جوړ کم د دې لپاره زه الله تعالی پیغمبر رالیږلی یم نو په دې وجه باندې سیرت او کردار خپل ظاهري بدن خپل ظاهري جسم دا صحیح کول دا ټیک کول او څلورم څیز چې دا د انفرادي ژوند لپاره دا د هر یو مسلمان لپاره لازمي او ضروري دی نو دین دا خپل مقصد ګرځول پکار دي صرف دا نه چې په خوله باندې به زه خبره کوم چې زه مسلمان یم دین صحیح دی دین ضروری دی بلکې دا د خپل ټول ژوند مقصد دا ګرځول پکار دي په دې باندې مطمئن اوسېدل پکار دي چې دین د انسان لپاره دا بنیادي څیز دی د دین اسلام نه بغیر د انسان کامیابی او د انسان نجات دا نشته ادخلوا فی السلم کافه تاسو په اسلام کې پوره داخل شئ دا په اسلام کې مکمل داخلېدل څه ته وایي چې په دې انسان مطمئن شي چې زما د لپاره اهم څیز دا دین دی نو دا دین دا خپل مقصد ګرځول دا صرف ضرورت هم نه بلکې دا د خپل ټول ژوند مقصد ګرځول چې زما د ژوند مقصد د دین اسلام پر رڼا کې خپل مکمل ژوند دا تیرول دي دا څلور اوصاف دا د یو انسان د کامیابی لپاره د هر یو انسان او د هر یو د فرد لپاره دا لازمي دي په دې کې د لومبنی څیز نمونه صرف واورئ چې لومبنی څیز د اسلام صحیح فهم په اسلام باندې صحیح پوهه دویم څیز په اسلام باندې پخته ایمان دریم څیز سیرت او کردار او څلورم څیز دین په حیثیت مقصد دا پیژندل چې دین دا زمونږه بنیادی مقصد دی دا څلور اوصاف دا د انسان د کامیابی لپاره د هر یو فرد لپاره لازمي او ضروری دي د دې نه پس څلور اوصاف دا د انسان د اجتماعي ژوند سره تعلق ساتي د انسان د معاشرتي ژوند سره تعلق ساتي ګوره موږ په دې دنیا کې ژوند تیرو انفرادي ژوند د هیڅ چا نشته هر یو کس په معاشره کې دننه اوسېږي په یو کور کې دننه اوسېږي په یو معاشره کې دننه اوسېږي او په دې کې مختلف قسم افراد موجود دي په دې کې ښه خلک وي په دې کې بد خلک وي په دې کې نیک خلک هم شته په دې کې ګناهګار خلک وي په دې کې د مختلف ذاتونو او د مختلف نسلونو خلک او د مختلف قبایلو سره تعلق لرونکي خلک دا په دې معاشره کې او په یو چم گاون کې دا وخت تیری نو په دې وجه باندې کدا یو څو اوصاف دا مونږ اپناو کو نو د دې په وجه باندې زمونږ اجتماعي ژوند دا ښه کېدلی شي د اجتماعي ژوند د ښه والي لپاره لومبنی چې کوم څیز دی نو هغه اخوت او محبت دی چې یو اسلامي معاشره پای باندې صحیح کېږي د انسانانو ژوند دا پای باندې اجتماعي اعتبار سره په صحیح انداز باندې تیریږي نو د دې لپاره اخوت او محبت دا د ټول نه بنیادي شرط دی په دې وجه باندې کله چې مینه او محبت په یو ځای کې نه موجود په یو ځای کې خلک د یو بل قدر او احترام دا نه کوي نو په دغه یو کور کې ولې د مخصوص خلک نه نو په دغه کور کې ژوند تیرول دام یو لوی عذاب وي په دې کور کې انسان په آرام او په راحت باندې ژوند نشي تیرولی تر څو پورې چې په یو کور کې دننه هم اخوت نه موجود پای کې د خلکو د یو بل سره
مینه او محبت دا نه موجود. اخوت نه مراد ورورولي ده، محبت نه مراد مینه او محبت کول چې د خلکو د یو بل سره په یو کور کې دننه، په یو معاشره کې دننه، په یو علاقه او په یو چم گاون کې دننه د یو بل سره مینه او محبت موجودي، د یو بل سره اخوت او بایچاره موجودي، یو بل خلک د یو بل د حقوقو خیال ساتي. نو په دې بنیاد باندې دغه معاشره دا ټیک رواني تر دې حده پورې چې اخوت او محبت حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الحب لله والبغض لله. تکه په دې دنیا کې د چا سره مینه کې، د چا سره محبت کې، نو دا هم د الله تعالی د رضا لپاره وکم. او که د چا سره بغض کې او نفرت ساتي، نو دا هم د الله رب العالمین د رضا لپاره وکم. دا په هغه بل حدیث کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان. چا چې د الله د رضا لپاره د چا سره محبت وکړو، من احب لله وابغض لله د الله لپاره د چا سره بغض وکړو، واعطى لله د الله لپاره چاله سسیز ورکو، ومنع لله د الله لپاره د چانه سسیز منی کو، فقد استكمل الايمان. نو دغه انسان خپل ایمان تکمیل ته ورسو. دا د ایمان د تکمیل لپاره بنیادی اوصاف دي چې اخوت او محبت دا انتهایی ضروري شي دي. دا په قران مجید کې الله تعالی فرمایي د مؤمنانو صفات بیانوي چې ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. دوی خپل رونو ته خپل نفسونو باندې ترجیح ورکوي، دا غوی به خیال ساتي اگر چې د دوی سره یو څیز دا ډیر په قلیل مقدار کې ولې نه، یو څیز به د سره لګوي د به وس نه کیږي، خو د ځان نه بل مستحق بل مسلمان رور ویني دا به ډیر خیال ساتي، دا د پاسره به ډیر تعاون کوي. دا ډیر تعاون کول دا د خپل رور خیال ساتل دا څه دي، دا دغه سره اخوت دی، دغه سره بایچاره ده، دغه سره رورولي ده. نو دا اجتماعي امور په حواله باندې د کامیابی لپاره اولنې شرط اخوت، بایچاره، مینه او محبت دا لومړنی شرط دی. دویم سیز په اجتماعي معاشره کې اهم سیز باهمي مشاورت دی. ځکه انسانان چې کله په یو ځای کې په ګډه باندې ژوند تیروي، د هغوی په منځ کې مختلف خبرې راځي، مختلف مسایل راځي، مختلف قسم معاملات راځي. نو د هغې معاملاتو د حل کولو دپاره طریقې کار د قرآن په رڼا کې او د حدیثو په رڼا کې دا باهمي مشاورت دی. الله رب العالمین فرمایي چې وامرهم شورا بینهم، د دوی په منځ کې کار کیږي، خبره کیږي، دا به د مشورې په اعتبار سره دوی به د هر یو کار دپاره مشوره کوي. او په باهمي مشاورت سره چې کله یو کار وشي نو پای کې الله رب العالمین خیر او برکت پیدا کوي. خو چې کله یو کار دا د مشورې خلاف وشي، دا د مشورې موافق ونشي، د مشورې د اصول خلاف وي، د مشورې د آداب خلاف وي، نو په دغه کار کې الله رب العالمین خیر او برکت دا نه پیدا کوي. په دې وجه باندې دویم سیز چې کم د اجتماعي معاشرې لپاره د کامیابی لپاره بنیادی شرط دی، نو هغه باهمي مشاورت دی. دریم سیز په اجتماعي معاشره کې اهم ترین سیز دا نظم و ضبط دی، نظم و نسق دی. په اجتماعي معاشره کې چې موږ د خپل معاشرې ته ګورو، خپل کور ته ګورو، خپل علاقې ته ګورو، پای کې څه مشران وي، څه کشران وي. په دې کور کې که فرض که انسان نظر واچوي، په دې کې پلار دا د ټولو مشر وي، که فرض که مشر رور وي بیا د مشر موجودي. نو دغه کور دا په دې باندې ښه په دې کې ژوند تېرېږي چې په دغه کور کې هم د مشر او د کشر دغه مقام، دغه حیثیت او دغه زیږې دا معلومي چې کله یو کشر دا د خپل مشر قدر او احترام نه کوي، یو کشر دا د خپل مشر خبره نه مني، نو دا مشر به چې دی نو په دغه ځای کې څنګه د کشر رهنمایي وکړي. په دې وجه باندې نظم و ضبط نه مراد دا دی چې د مشرانو احترام کول، نظم و ضبط منل، اصول او ضوابط دا پیژندل او د هغې په رڼا کې خپل مکمل ژوند دا تیرول. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دې نظم و ضبط په باره کې فرمایي چې علیکم بالجماعه، په تاسو باندې جماعت فرض دی. اجتماعي اعتبار سره ژوند تیرول، په یو ځای باندې پاتې کېدل دا ستاسو دپاره لازمي دي. په یو بل حدیث کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې آمرکم بخمس، تاسو ته د 5 خبرو حکم کوم، د 5 خبرو تاسو ته حکم کوم. او پای کې لومړنۍ خبره بالجماعه، تاسو ته حکم کوم د جماعت. تاسو اجتماعي اعتبار سره ژوند تیروئ، انفرادي ژوند مه تیروئ. په یو اجتماعي نظام کې دننه اوسېږئ او اجتماعي اعتبار سره ژوند تیر کړئ. دویم سیز فرمایي والسمع،
د سمع حکم کوم. اجتماعیت چې موجودي او په اجتماعیت کې څوک خبره ناوري، د مشر خبرې ته غوږ نه ږدي، نو چرته هم دغه اجتماعیت دا نه کامیابیږي. نو دویم سیز سمع. دریم سیز وتا. که پرس که مشر موجودي، مشر خبره کوي او څوک د مشر د خبرې اطاعت نه کوي، نو هم دغه اجتماعي معاشره دا کامیابی طرف ته دا نه رسي. څلورم سیز والهجره، هجرت کول. او پنځم سیز والجهاد، جهاد کول. د دې نه دا خبره معلومیږي چې د اجتماعي نظام د ټیکوالي لپاره، د اجتماعي معاشرې د ټیکوالي لپاره دریم سیز نظم و ضبط دی. په دې کې د یو نظم و نسق تحت، د نظم د پابندۍ تحت ژوند تیرول دي. د مشر د اصولو په رڼا کې، د هغه د خبرو په رڼا کې، د هغه د تعلیماتو په رڼا کې او د هغه د رهنمایۍ په رڼا کې خپل ژوند تیرول، دې ته وایي نظم و ضبط. څلورم سیز چې کوم د اجتماعي معاشرې لپاره اهم او ضروري دی، نو هغه تنقید بغرض اصلاح. په یو اجتماعي معاشره کې یا د مسلمانانو یو معاشره، یو اسلامي معاشره وي، په دې کې خلک ژوند تیروي، په دې کې چې کله ګڼ خلک موجودي، په دې کې به څوک غلطۍ کوي، څوک به پکې کمی او کوتاهي کوي. نو دغه د غلطو د اصلاح لپاره تنقید دا موجود وي. په غلطۍ باندې به ته تنقید کوي، د هغې نشاندهي به کوي، په هغې باندې به ته خبره کوي چې دا یو کار کول دا غلط دي، دا کار کول نه دي پکار، د دې نه خپل ځان ساتل پکار دي. خو دا تنقید دا د غرض د اصلاح په غرض باندې، تنقید برای تنقید بنئ. داسې بنئ چې یو سړی کار کوي او ته صرف بېجا تنقید کې، پای باندې اعتراض کې. تنقید نه مراد اعتراض دی چې ته پای باندې اعتراض کې، اعتراض برای اعتراض بنئ، بلکې دغه اعتراض دا برای اصلاح وي. نو چې کله تنقید برای اصلاح موجود وي، نو د هغې سره معاشره دا ټیکېږي. خو چې کله تنقید برای تنقید وي، اعتراض برای اعتراض موجود وي، نو دا معاشره دا چرته نه ټیکېږي. نو په دې بنیاد باندې تنقید به په اسلامي معاشره کې موجودي، په اجتماعي نظام کې بدنه تنقید موجودي. خو دا تنقید دا به د اصلاح لپاره، دا تنقید دا به د معاشرې د ټیکوالي لپاره دا به موجودي. دا څلور اوصاف دا د یو اجتماعي ژوند د ټیکوالي لپاره بنیادي او ضروري اوصاف دي. داسې بیا د انسان د انفرادي او اجتماعي ژوند ته چې پیدا ورکوي، چې د انسان انفرادي ژوند هم په دې باندې ښه شي، اجتماعي ژوند هم په دې باندې ښه شي. نو د دې لپاره یو 5 خبرې دا به زده کوو او د هغې نه پس بیا به چې دی نو خپل خبره دا به راغونډو. هغه 5 خبرې دا دي چې دا کله انسان اپناو کړي، نو د هغې په بنیاد باندې د انسان انفرادي ژوند هم ښه کېږي او د انسان اجتماعي ژوند دا هم پای باندې ښه کېدلی شي. د دې انفرادي او د اجتماعي ژوند د ټیکوالي لپاره لومبنی څیز د الله رب العالمین سره تعلق دی، تعلق بالله او اخلاص، چې انسان د خپل رب سره مضبوط تعلق وساتي. د رب سره به تعلق دا به څنګه جوړیږي چې موږ د رب عبادت دا وپېژنو، د رب د عبادت نه خبر یو او د رب عبادت او بندگی دا موږ په صحیح انداز باندې شروع کو. نو په دې بنیاد باندې زمونږه د خپل رب سره تعلق دا جوړېدی شي. عبادت پیژندل، په عبادتو کې بیا د ټولو نه په اول نمبر باندې فرایض پیژندل، پای کې کوتاهي او کمې دا نه راوستل. د فرایضو نه بعد چې بیا نور څونه عبادات دي، منځ دی، روژه ده، زکات دی، حج دی، جهاد کول دي، اسلامي نظام د غلبې لپاره کوشش او جدوجهد دی، دا ټول څیزونه د دې په ذریعه باندې د انسان د خپل رب سره تعلق دا جوړیږي. او د رب سره به تعلق د دې ټولو څیزونو په دې بنیادي چې مونږ د رب احکامات او د رب تعلیمات دا پیژنو، او د رب سره تعلق دا به اعلی صحیح وي چې کله په دې ټولو کارونو کې اخلاص موجودي، چې کله زمونږ په هر یو کار کې غروري، پای کې تکبر وي، پای کې ریاکاری موجودي، پای کې خودنه موجودي، نو دغه کار دا چرته هم انسان ته پیدا نه ورکوي، دغه تعلق دا انسان ته چرته هم پیدا دا نه ورکوي. په دې بنیاد باندې لومبنی څیز چې کم د انفرادي او د اجتماعي ژوند لپاره اهم دی چې په دې باندې دا ټول اوصاف دا تکمیل ته رسي، نو دې ته وایي تعلق بالله. او په دې تعلق بالله کې په دې کې اخلاص پکار دی. دویم څیز فکر آخرت، د آخرت فکر. کله چې د انسان سره د آخرت فکر موجودي، د آخرت د باس پرس، د آخرت د ورځې د برپا کېدلو، د آخرت په ورځ باندې د جهنم او د جنت د انسان سره سوچ او فکر موجودي، دا انسان په دنیا کې چرته د ګناه کار نشي کولی. نو په دې بنیاد باندې دویم څیز د آخرت فکر.
د آخرت فکر انتهایی اهم دی. دا بنیادی وجه دا ده چې لومبنۍ عقیده توحید ده، الله تعالی پیژندل دي، د الله وحدانیت پیژندل. خدای نه پس دویم نمبر عقیده د الله د وحدانیت نه بعد عقیده آخرت ته، په آخرت باندې ایمان. نو چې کله د آخرت ایمان د الله د وحدانیت نه فوراً بعد دی، نو د دې نه دا خبره معلومیږي چې د آخرت سوچ او فکر په آخرت باندې ایمان د آخرت ته خپل مخې ته ساتل دا د انسان دپاره لازمي او ضروري څیز دی. دریم څیز صبر او استقامت، چې په دې معاشره کې انسان ژوند تیروي، د دین او د دعوت کار کوي، د اسلام د سربلندۍ دپاره کوشش او جدوجهد کوي، دته په دې لار کې رکاوټونه راځي، دته مشکلات راځي، دته مخې ته سختي او تکالیف راځي. په دې ټولو سختو او په تکلیفونو باندې صبر کول، پای باندې استقامت اختیارول، په دین باندې تر قیامت د ورځې پورې مطمئن اوسېدل چې کم اسلام او کم دین دی قبول کو، تر قیامت د ورځې پورې په دې باندې مکمل پاتې کېدل، پای کې چرته کې کمی نه راوستل، پای کې چرته کې کوتاهي نه کول، دې ته وایي صبر او استقامت. دریم سیز حسن سیرت، څلورم سیز حسن سیرت، انسان سیرت او کردار خواله، چې کله انسان خپل سیرت دا ښایسته کی، خپل سیرت برابر کی، خپل کردار برابر کی، دا په وجه باندې د انفرادي او اجتماعي ژوند دا د انسان دا ښه کېدلی شي. او پنځم سیز چې دا لازمي او ضروري دی چې دا په وجه باندې د انسان انفرادي ژوند د انسان اجتماعي ژوند دا ښه کېږي، نو هغه حکمت دی، هغه دانایي ده، هغه پوهه ده. دا حکمت او دا پوهه دا دونه اهم سیز دی چې کله یو انسان د معاشرې د اصلاح کار هم کوي، خو چې هغه په حکمت باندې نه وي، نو دغه د معاشرې اصلاح بغیر د حکمت نه دام نه کېږي. دی به یو کار ټیک کوي، خو چې دته ته پته نه لګي چې ما ته کم یو کار په کوم انداز کول پکار دي، په کومه طریقه باندې کول پکار دي، نو دغه کار دی به د ټیک په ځای باندې غلط کوي، دا به صحیح نه کېږي. نو حکمت دا انتهایی لازمي دی چې دا حکمت دا د بصیرت نوم دی، دا حکمت دا د پوهې نوم دی، دا حکمت دا د یو لرې او د یو اوږد نظر دا نوم دی چې کم ته دوررس نظر دا ویل کېږي. نو په دې بنیاد باندې دا پنځه هغه اوصاف دي چې د دې په وجه باندې د انسان انفرادي ژوند او د انسان اجتماعي ژوند دا ښه کېږي او انسان په دې کې د کامیابۍ سره مخامخ کېږي. خوږو طالب علمانو ملګرو، په آخره کې صرف یو څو څیزونه دا نومونه صرف محض واورئ چې صرف په ذهن کې موجود دي چې انسان که پرس که دا ټول کارونه کوي کم چې تاسو ته ما د انفرادي او د اجتماعي ژوند دپاره او د هغې د تکمیل دپاره کم اوصاف بیان کړم، خو که دا یو څو کارونه موجود دي نو د هغې هېڅ پیدا نشته. د هغې نه خپل ځان دا ساتل پکار دي. پای کې لومبنی څیز چې د انسان ټول ثوابونه ختموي نو دا غرور او تکبر دی. نو د غرور او د تکبر نه اجتناب کول، شیطان ته ګورئ زموږ ته مخکې مثال دی، غرور یې وکړو، تکبر یې وکړو، انجام یې څه دی؟ نو په دې بنیاد باندې اولنی څیز چې انسان دپاره لازمي او ضروري دی چې خپل ځان د هغې نه وساتي، غرور او تکبر. دویم څیز چې هغه د هغې نه خپل ځان بچ کول پکار دي، نمود او نمایش. چې کله یو انسان په دې دنیا کې کم یو کار هم کوي او په هغې کې نمود او نمایش موجود وي، نو دا کار په هغې باندې انسان ته هېڅ ثواب دا نه میلاویږي. هغه مشهور حدیث موږ ټولو ته مخې ته معلوم دی چې د قیامت په ورځ باندې به یو درې کسان دا به الله رب العالمین ته پیش کړي شي. نو چې کله پیش شي نو الله رب العالمین به د هغوی متعلق فیصله وکړي چې دا جهنم ته واچوئ. پای کې یو کس سخي انسان دی، یو پای کې عالم دی او یو پای کې شهید دی، او د درېواړو متعلق فیصله به دا وشي چې دا جهنم ته واچوئ. وجه دا ده چې کم عالم دین دی ابا علم د دې دپاره حاصل کړی چې خلک ماته یو غټ عالم ووایي، خلک زما د علم صفتونه وکړي په دنیا کې، نو په دنیا کې خلکو د هغه صفتونه کړي، په آخرت کې د هغه هېڅ ثواب نه. کم چې مجاهد دی او شهید دی او په دې وجه باندې جهنم ته وغورځئ چې هغه به دغه جهاد او په جهاد کې خپله وینه به د دې دپاره توی کړي چې خلک ماته شهید ووایي، خلک زما دپاره کانفرنس وکړي، خلک زما صفتونه په دنیا کې وکړي چې هلکه ډېر پهلوان مجاهدو، ډېر کافران یې وجلي او چې کم طرف ته به ورته د کافر مخې ته نو کافر خو ورته هېڅ نه ښکارېد. د دې دپاره چې کله یو کس جهاد وکړي نو دغه جهاد دا د انسان نه قبلېږي. او دریم چې کم کس دی سخاوت والا سخي انسان دی چې به ډېر مال او دولت د غریبانانو دپاره خرج کړی، رفاه عامه ډېر کارونه به یې کړي،
خو د نمود او د نمایش دپاره چې خلک په دنیا کې دغه صفتونه وکړي نو الله رب العالمین به فیصله وکړي چې دی هم جهنم ته وغورځوي. په دې بنیاد باندې د نمود او د نمایش نه خپل ځان دا بچ کول پکار دي. نو که فرض که مونږ د دې څیزونه خپل ځان وساتو، خپل ټول اعمال دا د غرور او د تکبر نه، دا د نمود او د نمایش نه دا مونږ وساتو، نو د دې په وجه باندې زمونږ ټول ژوند دا ښه کیدی شي او کامیابي دا هر یو انسان دا مقدر دا ګرځېدلی شي. الله رب العالمین فرمایي چې ان للمتقین مفازا، بېشکه د متقیانو دپاره کامیابي موجود ده. او په یو بل آیت کریمه کې الله تعالی فرمایي چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. کم یو کس چې د جهنم د اور نه خلاص شو او کم یو انسان دا چې جنت ته داخل شو دغه انسان دا کامیاب شو. الله رب العالمین نه مې دعا ده چې کم خبرې مې وکړې په دې باندې ماته هم او په دې باندې تاسو ته هم د عمل کولو توفیق دا را نصیب کی. شاعر فرمائی کہ ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، ہو صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی تڑپ، پہلے اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کریں، پونگ ڈالیں یہ زمین و آسماں مستعار، پونگ ڈالیں یہ زمین و آسماں مستعار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. المتقین والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.